زه په دغه لحاظ سره دوی ته هرکلی نه وایم چې کنه زه به دوی په جمعیت کې میلمانه بولم یا به په جمعیت کې نوي ملګري بولم. زه په دغه لحاظ سره ورته هرکلی کوم چې دوی خپل کور ته راغلل او د خپل کور خاوندان دي. زما محترم ورونو، جمعیت علماء اسلام خپل یو تاریخ لري. زموږ دا ټوله قبایلي سیمه چې د آزادۍ کم جهاد په دغه خاورې باندې سوی ده او آزادۍ دپاره چې کومه وینه په دغه خاورې باندې توی سوې ده، تاسو د هغې خاورې اولاد یو او موږ تاریخ باندې فخر کوو. نو تاریخ څوک دي؟ خو د تاسو پلرونه او نیکان دي. موږ په فخر کوو چې دا د موږ تاریخ ده او انشاءالله العزیز موږ به همیشه دا خواهش وي چې د قبایلي سیمې هر پښتون د جمعیت علماء اسلام مضبوط غړی او د حق د مجاهد وګرځي. زما محترم ورونو، بدقسمتي دا ده چې د موږ حکومتونو او د موږ مملکتي نظام همیشه خپل توانایی، خپل استعداد، خپل صلاحیت په دغه باندې صرف کړی ده چې قوم اسلام ته وپېژني. په مقابله کې جمعیت علماء اسلام خپل توانایی، خپل تمام استعداد هغه دې ته وقف کړي دي چې قوم تر مخ اسلام په حقیقي معنو سره پېژني. موږ ته خو دوی دار شوي چې بس کلمه دې ویلې ده، 5 وخت لمونځ کوې، کال کې 1 میاشت روزه لرې، زکات ته ورکړه، په عمر کې یو وارې حج ته لاړلې، په کور کې د شعر نیمه سپاره یا سپاره تلاوت وکړه، بس د اسلام حق ادا سو. زما ورونو، الله رب العزت درته وایي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نن ورځ ما تاسو دپاره تاسو دین مکمل کړ. نو دین مکمل سو، وحی مکمله سوه، په مخ باندې تر قیامته پورې د نوي دین ضرورت پاته نه سو، په مخ باندې تر قیامته پورې د بل پیغمبر ضرورت پاته نه سو. موږ پیغمبر هم مکمل، موږ قرآن هم مکمل، موږ دا دین هم مکمل. مکمل معنی ده
چې تعلیمات مکمل دي. مکمل معنی دا چې احکامات مکمل دي. او په دې حواله سره الله رب العزت فرمی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما خدا انسان او پیرا صرف دې پر پیدا کړی دی چې ما عبادت وکړي. دا ټکی الله دې لپاره وکړ چې ایمان ته به یو په زړه کې ځای ورکړي او چې کله دې سینه او زړه د ایمان د نور نه ډک سه دیانت په زړه کې راغی او په خپل شخصي زندگی کې ته مؤمن سلې نو عبادت همیشه د پاره داسې ماحول غواړي چې په هغې کې سکون وي. ته چې لمونځ کوې نو داسې ځای غواړي چې پرسکونه غوندې ځای وي. په شور هنګامې غوغا کې چې لمونځ کوې لمونځ خوند نه وکړي وخو بسي خو خوند یې نه وي. خو چې داسې جومات تسې ورته په کور کې نیمه شپه له خوب ورپاسې او 10 برابر کې په مصلې کښېنې او په یو پرسکونه ماحول کې ناست یې نو دا پرسکونه ماحول عبادت لپاره ضروري ده. هنګامه شور و غوغا په دې کې د الله بندگی خوند نه حاصلېږي. اوس که ته دا خپله بندگی دا لمونځ روزه دا تلاوت دا شیونه په یو بند کوټې چې کوې او تمام زندگی په دغه تیره کې د دې نه اخوا په مخ قدم نه اخلې نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمی لا رهبانیت فی الاسلام. په اسلام کې خو رهبانیت نسته چې ته بس ټول عمر د جماعت محراب او حجرې کې ناستې او د خپل کور په یو کونج کې د مصلا شولي او صرف په ذکر اذکار باندې زندگی تیروي. که چیرې ته ټوله زندگی دغې ته وقف کړله بیا دا خو رهبانیت ده او رهبانیت خو اسلام کې نسته. اسلام خو چې انسان ته شرف انسانیت ورکړی ده مقام انسانیت شرف انسانیت نو الله رب العزت د ته په خپله فرمي ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. موږ انسان ته شرف او احترام ورکړی ده او بیا مو په وچې او په لمدې باندې د دغه انسان حاکمیت پیدا کړی ده او بیا مو د دنیا پاک رزق هغه د انسان ته حواله کړی ده او په ډېرو مخلوقاتو مې انسان ته فضیلت ورکړی ده. نو الله خدا ته دا مقام درکوي. خو مطلب دا ده چې عبادت تر حده پورې به په کور کې ناست نو تا ته پرسکونه ماحول پرامن ماحول پکار ده. دغه پرامن ماحول چې دا تا خپل ځان ته پیدا کړی ده او په خپل کور کې او په جومات کې دې ځان ته پیدا کړی ده. مسلمان را پاسه او په دنیا باندې حکومت وکړه او تمام انسانیت ته دغه امن ورکړه تمام انسانیت ته دغه حقوق ورکړه. او اسلام نوم د دوه شیونو یو د انساني حقوق تحفظ او بل معاشي خوشحالي چې انسان حق مطمئن وي او د جان مال عزت آبرو دا محفوظ وي. په دې حواله سره د هر حق محفوظ وي نو بس معاشره کې به امن لکه الله رب العزت د یو سړي په باره کې خبره نه کوي د یو فرد په باره کې خبره نه کوي انساني آبادۍ په باره کې خبره کوي. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله پاک دیو داسې آبادۍ مثال ورکوي چې هلته انسانان په جمع شریکه باندې اوسېږي
او شریک زندگی تیری دا شریک زندگی دا د امن زندگی دا د اطمینان او د سکون زندگی په چی شي راغله یأتیها رزقها رغدا من کل مکان له هر طرف نه روزی داسې پرا هم محفوظ و او اطمینان هم و خو چې کله خلقو د الله تعالی د دغو نعمتونو بې قدري وکړله او کفران نعمت وکړ بیا الله تعالی چې سزاګانې ورکړلې آی بیا دوه سزاګانې ورکړې یو د لوږې او بل د خوف یعنی معاشي تنګي پې راوسته او بیا یې بد امني راوسته د ما ورونو تاسو د خپل وطن او ملک حالاتو ته وګورو آیا دغه دوه مصیبتونه په موږ راغلي دي که نه چې یو طرف ته بد امني ده سبو چې له کوره وځې یقین په دې نه چې ماښام به کور ته ژوندی رایسم که به نسم رایه لاشونه پراته وي روزانه خپل خپلوان مو وینې تویېږي د هغو نه دی له دې خبر ده چې په چشم مړ کړه او نه قاتل په دې خبر ده چې په چشم مړ کړی بد امني راغله لوږه دغه حال ده چې نن په پاکستان کې یو غریب سړی دومره وس نه لري او په جیب کې دومره قوت نشته چې دی بازار ته لاړ شي او خپلو بچو ته راشن وکړي زما ورونو الله موږ دغه ورځ وساته موږ په دغه حکومت کې دوه درېو کالو کې دا شیونه ولیدل او واورېدل چې یو مور او پلار چې له هغه نه د خپلو بچو لوږه نه برداشت کېږي او خپل بچي حلال کړي په دغه ملک کې دا خبرې روانې سوې چې یو مور او پلار نه د خپلو بچو لوږه او تنده نه برداشت کېږي یو یې وړل او دریاب ته واچول موږ هغه یو غریب سپی هم لیدلی ده چې په روډ باندې ولاړ د بچای په اوږې ده او نارې کوي چې ما نه بچو د خپلو زوی په پیسو وانخلي زموږ پاکستان پارلمنټ تر مخ هغه پلارونه امیندې چې بچي ورسره دي او بورډونه دي بچې برای فروخت دا کومه راغله په موږ باندې دغسې حکومتونه چې هغه د الله نه بغاوت وي او زه دا خبره بلا وجه نه کوم تاسو ته بلکل بلا وجه نه بلا وجه د خبرو ضرورت نشته دلته په دغه صوبې کې په 2013 کې چې د پی ټی آی اولنی حکومت جوړ شو صوبایي ما ته یو ډېر دروند وفد راغی په هغه کې د مختلفو ادارو خلک وو او ما ته سفارش کول چې ته د دغه حکومت سره ګزاره وکړه یو میټینګ یې سره وکړه بل میټینګ یې سره وکړه بل میټینګ یې سره وکړه په درېیم میټینګ چې ما ورته وویل چې ملګرو زه نظریاتي سړی یم زما د عقیدې او د فکر او د نظریې او زما د اصولو مطابق دا پارټۍ نه ده د دې دا ایجنډې دي دا پروګرامونه دي نو دغه حالاتو کې زه څرنګه صرف د دې لپاره چې پیسې به راځي او زه به د پیسې په ویش سره شریک یم زه به آخرت کې الله ته جواب ورکړم ما ورونو تاسو مهرباني په دغه موضوع زه تاسو سره د باندې خبر نه کوم که بله خبرې وي تاسو کوه دوی ما ته ویل تا خو موږ سره خبرې بندې کړلې ما ویل چې په دغه موضوع باندې بندې داسې یو نیم منټ خاموشي وه هغه خپله خاموشي یې ماته کړه او ما ته وایي چې موږ ته یو څو خبرو اجازت شته ما بسم الله ما ته وایي چې موږ 3 کالو نه تا تقریران نوٹ کوو دا 2013 خبره درته کوم وایي 3 کالو نه موږ تا تقریران نوٹ کوو ته په خپلو تقریرونو چې 2 خبرې کوې یو دا وایي
چې دا سړی یهودیانو ایجنټ ده او بل دا وایي چې په دنیا کې د تهذیبونو جنگ ده او دا د مغربي تهذیب نماینده ده. موږ تا خبره صحیح نوٹ کړې دي، ما ته وایي ما تاسو بالکل صحیح نوٹ کړې دي. او بیا موږ د طرف نه وار و دا خبر چې دا دواړه خبره د صحیح دي. دا خلک دونو طرف راغلي وو، ما پارټۍ خلک نه وو. بیا هغې خپل وجوهات بیان کړل، بیا یې دا وویله چې موږ 15 کاله د انجیوز په ذریعه باندې په دغه سیمې چې کار کړی ده چې موږ د نوجوانانو ذهن بدل کو. बंगला है बैंक तशरीफ लाकर हमें इज्जत बख्शी, तो कि इनकी वजह से आज की ये महफिल रियासत मदीना कोई वजह पेशा थोड़ा सादा होने हैं सब डेढ़ ज़माना में दो खर को नसीब नहीं है रे सियासत की नसीब नहीं है. पार्लियामेंट क्यों और जनरल बाजवा साहब कप्तान मुर्दा वतन कतल है दुनिया में कतल है खल्क में चाणल दी बिल्कुल बिला वजह जंग न कहो ज़ाती दुश्मनीगान इच्छा सर न कहो 2002 के जमात वज़ीर आज़म इलेक्शन लड़ाव का वो तुम्हारा वोट रख रहा है पकार खुदा वो माँ के तक चली हुआ है माँ नजरिया पुरुष हुआ है माँ फिक्र पुरुष हुआ है उस माँ तो हुआ है चिमुर न कुम मला तला दशे पैसे पर बुनियाद बने जमीयत पुरुषाई या उलमा दिन पुरुषाई या दुई को सफ़ को बोला तो तक तरफ सोच चुके इंशाअल्लाह अल्लाह दिन हिफाजत अल्लाह को परवाने मुदादिन दी इंसानियत अल्लाह पाक ये वाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाए अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा
چې ته د ابراهیم علیه السلام دین پیروي کوه. نو چې ابراهیم علیه السلام دین پیروي کوي نبی علیه السلام، نو ابراهیم علیه السلام مقام سو هغه د اقتدار دایره څومره وه؟ دایره یې دا وه انی جاعل للناس، ما ته تمام انسانیت دپاره امام جوړ کړی، نو چې تمام انسانیت دپاره ابراهیم علیه السلام دین الله خوښ کړ، نو بیا نبی علیه السلام ته وفرمیل چې د ابراهیم علیه السلام دین پیروي کوه. او بیا یې ورته وفرمیل چې ته په خپل باره کې هم دنیا خبره کا، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، تمام انسانیت په دې خبر کا چې زه تاسو طرف سے تمام خلکو دپاره پیغمبر یم دی الله، نو پیغمبر هم ټولې دنیا دپاره سو. نو نبی علیه السلام ته چې کوم امت ورکړ، نو هغه امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تاسو یو داسې ښه امت یو چې تمام انسانیت طرف ته الله لرلی، نو امت هم تمام انسانیت دپاره. بیا دا هم ورته وفرمیل والذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. خلق چې کومو خلقو ته که موږ په دنیا کې اقتدار ورکړو، نو چې موږ اقتدار ورکو نو بیا به په خلقو باندې لمنجو باندې به درې زکاتو ته به آماده کوي چې بل غریب شور سره کېږي، او د نیکو احکاماتو حکم به هم جاری کوي، او د بدو کارونو به منع کوي هم. نو ابتدای بیا د عبادت نه وکړه، خو انتهای په حکومت وکړل چې اقتدار کې به امر بالمعروف هم وي او نهي عن المنکر هم وي، او دا بغیر د قوت او طاقت نه کېږي. نو دا یو نظام الله رب العالمین مسلمانانو ته ورکړی، نن موږ او تاسو د هغې وارثان یو. نو چې سیاست نه وي او سیاست له اسلام نه جلا کې، نو موږ علما فرمي چې الیوم اکملت لکم دینکم، هغې په شا الله تعالی فرمي چې واتممت علیکم نعمتي، دا دین مې تاسو لپاره مکمل کړ، یعنی د خپلو تعلیماتو او احکاماتو په اعتبار باندې دین مکمل سر، او واتممت علیکم نعمتي، او دا خپل نعمت په تاسو تمام کړ. دا نعمت تمامول، اتمام نعمت، دا به د دین سیاست او اقتدار ده. لمونږ دا مسئله هر چا پټې کړي دي چې سیاست ځخ کوي، او دا خپله خو سیاسي ملا ده، ملا یو سیاست کوي، ته خو ښه سړی شریف سړی نیک سړی، ته دې سیاست څه غواړې؟ نو مال بیا خو دې مطلب چې ته خو بدماش دا د شیطانانو کار ده. نبی علیه السلام فرمی كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبي خلفه آخر ولا نبي بعدي وسيكون بعد خلفاء فيكثرون. د بني اسرائیل سیاست په دې انبیاء وکاو، یو پیغمبر ولاړه د مملکت سیاسی نظام به د پلاس کې وو، او بیا به بل پیغمبر راغی د بل سیاسی نظام به په خپل لاس کې سنبال کړ. او اوس نبی علیه السلام فرمایي چې زه آخري پیغمبر یم، سیاسی نظام به اوس ما پلاس کې، ما نه بعد بل پیغمبر نه وي، ها ما خلفا به راځي او ډېر به راځي، تر قیامته پورې به د خلافت سلسله چلېږي، د ما د نایبینو سلسله به چلېږي. اوس چې نبی علیه السلام وایي چې د انسانیت به حیثیت د پیغمبر زه آخري سیاستدان یم، او ما نه بعد دغې ذمهوارۍ وربل څوک نه راځي په طور پیغمبر، نو بیا موږ ملایان وایو العلماء ورثة الانبیاء، عالمان خو د انبیاء وارثان دي،
او بیا حدیث بیانو ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درهما بل انهم ورثوا العلم چې انبیاء په میراث کې روپۍ پیسې او جایدادونه نه دي پرېښي دغه دین علم یې درته پرېښی دا زده کړه نو اوس تاسې موږ خو د وطن خلک یو سره چې ملایکه د پیغمبر وارث ده او د جماعت مصلی موږ وایو چې دا د پیغمبر مصلی ده ته بې ملا بل چې په دې مصلی پرېږدی ته نه پرېږدوې خو ته ورته وایې چې ته له مانه په لمانځه ښه پوهېږې ته عالم سړی یې لمونځ به ته راکړې خطبې په منبر باندې ته سیاستدان بل څوک نه پرېږدوې عالم به یې نو چې مصلی هم پیغمبر میراث ده په هغې هم عالم ولاړي محراب کې منبر ولاړ ده په منبر باندې هم عالم ولاړي بیا د مملکت په مسند باندې د اقتدار په مسند باندې بیا عالم رامي خو بیا خو اول هدف دسلو ده لہذا خلق وایي دا خو جمعیت علماء اسلام ده دا خو د علماو پارټۍ ده بیا به موږ سره وخت پچې تېرو زه ورته وایم نه دې مثال داسې ده لکه د کلي جومات دا کلي جومات ملا نه وي دا کلي جومات کلیوالو وي د محلې خلکو وي ملا سر امامتیا کوي دا خلکو صحیح او په شریعت برابر سي نو چې ملا ورمون صحیح نو مقتدي ورمون سره صحیح کېږي نو دا جمعیت علماء اسلام ده د مملکت په نظام کې په سیاسي معاملاتو کې قیادت علماء کرام کوي چې د قوم رهنمایي شریعت په رڼا کې وسي او هغه رهنمایي د عالم په امامت کې وي نو چې به دا رهنمایي صحیح وي مسله به روغه درته کوي دین به روغه درته بیانوي په پوهوي به د روغه خبرې باندې نو موږ د دغې نظریې خلک یو دا مو تاریخ ده چې د اخ تاریخ نه چوره قبایل ښه خبر دي شاید چې بل څوک ډېر کم له دغه نه خبر دي ځکه زه وایم چې دا تاسو ما ته مخ کوم ناست شو او د قیوم شیر خان کاروان بللی کېږو زه خو چې دا رنګ ګورم دا ټول رنګ ما ته جمعیت والا رنګ ښکاري څه نوې خو نه ما ښکاري دا مخکې چې کوم زاړه ملګري ناست دي دا نوي چې راغلل د دې په منځ کې خو ما ته چې فرق نه ښکاري نو چې فرق نه ښکارېږي نو زه به تاسو مېلمه ولې بولم خو دا به وایم چې خپل کور ته راغلو اصل جي ته راغلو موږ در باندې زړه ډاډه دی انشاءالله او در باندې خوشحاله یو داسې درانه خلک چې جماعت په پلټفارم باندې ولاړي نو د جماعت قدر ورسره چې کېږي ویلیو ورسره زیاتېږي موږ در باندې انتهایي فخرمند یو موږ سرونه در باندې لوړ دي سیلې مو در باندې ښې سړې دي که خدای کول او چونکې ټول قبایل ناست یو تقریر مې ځکه پښتو چې وکړو چې دا مخامخ خلک پښتانه درته ناست دی ته په اردو چې غږېږې بیا دا څه بل رنګ دی دغه ښکاري دا میډیا ول دا خوایي چې زه په اردو چې وغږېږم چې رشکې د خبر جوړ شي او پاکستان خما خل ده بس دغه پښتو نه خبر جوړ کو سره اردو په بیا نه ژغو سره بیا به ژغو الله تعالی دې تاسو موږ ټول خوشاله ساتي زه ټول ملګرو ته هر کله وایم او لزو شنه تاسو جی مهرباني تاسو غلي شنو غلي مهرباني